الحمدلله د غزه د مسلمانانو امداد له چې کومې قافلې روانې دي نو داسې خلک اوس هم شته چې د هغوی په زړونو کې درد دی د هغه خلکو دپاره یو فکر دی یو غم دی او دا غم چې چاته ولګي که نه هغه بیا نشي ټینګېدی هغه بیا وي چې یاره بس زه به ځان دغه مقصد ته رسوم چې دغه خلکو امداد وکړم نصرت یې وکړم الحمدلله د پاکستان د طرف نه چې کوم دی هم داسې خلک الله جل جلاله پیدا کړی دی سابقه سینیټر مشتاق احمد صاحب او دغه شان مولانا مظهر علی شاه صاحب او دغه شان د هغوی پوره ټیم د پاکستان نه روان شوي دي او هغوی لا سفر جاري دی نو یاد ساتئ دا د امت دا غم چې سړي ته ولګي که نه نو دا بیا ډېر عجیبه غم وي بیا هغه خلک څومره په درد کې دی د غزه مسلمانان څومره هغوی باندې حالات راغلي دي نو زمونږ ستاسو د کولو کار دا دی چې دغه پوره ټیم چې دی د دې دپاره دعاګانې کوو او دا پوره څومره قافلې چې روانې دي هلته کې د هغوی دپاره دعاګانې کوو چې دا پوره صحیح سلامت ورسي په هغې کې دوایانې دي هغې کې د خوراک څیزونه دي څومره زیات یعنی مونږ او تاسو وګورو که نه د غزه حالات مونږ او تاسو مخې ته دي پکار چې په هر منځ کې مونږ دعاګانې کوو دغه قافلې چې روانې دي الله جل جلاله دا صحیح سلامت ورسي یاد ساتئ ګوره دا د پاکستان د طرف نه چې دا خلک تللی دی نو دا پوره زمونږ د خلکو د طرف نه دي هغه ذمه خلاصه کړه او دوی یو اقدام اوچت کړی دی الله جل جلاله دوی له ډېر جزای خیر ورکړي ځکه چې مونږ به د قیامت پر ورځ باندې الله جل جلاله ته څه وایو چې زمونږ مسلمانان وروڼه په کوم حال باندې و مونږ یې تپوس وکړو که نه نو د دغه خلکو دپاره اعمال په کورونو کې شروع کړئ دعاګانې شروع کړئ او اهتمام وکړئ د دعاګانو دغه خلکو دپاره الله جل جلاله دې دا قافلې صحیح سلامت ورسي او الله جل جلاله دې له ډېر زیات جزای خیر ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین